بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين صدقت يا رب العالمين. دې ځاینا یو مثال الله رب العزت ورکړي دی اهل مکه ته، او هغه مثال د تیرو امتونو د یو قوم ورکړي. هغې کې کسان یا دریو او یا پنځه، خو ډېر خبره په دې د مفسرینو مضبوطه خبره هم ده چې دا 15 کسه. نو دا داسې معامله وه یا په حبشو یمن کې او یا نور علاقې. بعضې خو زیاتره علما دغه یمن یادوي چې په دغه علاقه کې صنعا کې او یا څوک وي په حبشو کې، څوک وي په یمن کې په صنعا کې، او څوک وي دا په حبشو کې. نو دا یو پلارو، یعنی هغه به دا طریقه وه چې هغه به کله باغ راورسېدو نو هغه به یې 3 حصې کړ. دا غریبانان به ټول راغونډ کړل. یوه حصه به د باغ د خرچې دپاره ایساره کړه، او یوه حصه به غریبانان ټول ځان سره بوتله چې کله به یې میوه راشکوله نو هیله به ټول لوي چې چا څونه پکاري یا ځان له خرڅوي هر څه کوي، خو ځان له دې دغه ستاسو حصه د ضرورت مطابق د خپل اوچت کړي. نایي به دې خپل ضرورت مطابق یو اغوستل. او دریم نمبر حصه به چې دی هغه به د خپل بال بچو د خاندان د خرچې دپاره ایساره کړه. دا د هغه طریقه وه، ټول عمر را روانه وه. کله چې دی وفات کېده د خپل بچي یې راغونډ کړل او هغې ته یې وویل چې بچو زما خو دا طریقه وه، د ما نه پس تاسو هم داسې کوئ، دا طریقه استعمالوئ. نو هغې ورته وویل چې دغه داسې ورته صحیح ده. بیا کله داسې وشوه چې دغه پلار یې وفات شو، اخري وختونه چې پلار یې کله وفات شو نو د هغې نه پس دغه بچو چې دی خپلو کې مشوره کوله. نو مختلف یو خبره پکې دا ده چې یو زوی پکې وي چې یاره هغه خو مونږ 3 کسه وو، اوس هم بال بچ زمونږ د ټولو دی، مونږ زیات یو. نو داسې بعضو وروڼو کې یا ملګرو کې بې تکلفي نو ازادانه ته ورپکې یو ووي چې یاره پلار هم بې وقوفه و، پلار هم نه پوهېده، خلک مال جمع کوي، ټول کال به پې خرچه هغه وکړه، اخره کې به ځان سره غریبانان روان کړو، ور به یې کړه هغې له. مونږ به داسې نه کوو. نو درمیانه پکې یو یعنی منظمې چې کوم ورو حدیث کې هم راځي خیر الامور اوسطها، بهترین کار چې دی هغه درمیانه دی. دا چې یو کس په یو کار کې سمه تیزي وکړي، एकदम په یو ځای 1000 رکعاته وکړي، په سبا فرض لمونځ هم نه کوي. دا نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر الامور اوسطها، درمیانه کار 2 رکعاته نفل کوي، 4 کوي، 6 کوي، خو چې همیشه کوي لګیا لږ ذکر کوي خو همیشه کوي. دا نه په یو ورځ باندې ونښلي بل ورځ ما ته چا دغه کړی بس د خدای شکر دی بیا یې رنګ نه کړی ځکه زما نه میر شوي. نو هغه وایي چې بهی 1000 پیرې که څه د پاسه 1000 پیرې به صورت یاسین برابرولي، حساب لګوه. خو دا به څنګه برابرولي؟ داسې نه دی کې چې کم کس یو پیره وي دوباره به هغه صورت یاسین نه وي. دا تا ته جوړ داسې ګپ ښکاري ظالم زوی. نو دا د خلکو بس ناشنا طریقې دی، او بیا ازمایي به به تا که تا مني وکړه خو تا ته وایي چې تې راله ووایه. نو خبره داسې ده چې د درمیانه هر یو کار کې هغې کې چې دی نو بس ستا چې دی مثال به طور مونځ کې بس د هغې تقوا دپاره مې خپل حد دی، نوافل کوه، هر څه کوه، خو دونه زیات مه کوه چې دا په تا بوج شي. چې په تا بوج شي دغه بیا عبادت نه دی، دا بیا ته باسې لګیا بوج کوي ما په ځان باندې، بس یو حده پورې عبادت وکړه چې بوج نشي پته. دې وجې مطالعه د کتاب چې کوې چې دا په تا بوج نشي. مونږ خو د سره کوو نه، خیر خو لکه داسې نه دی پکار. لکه شان په هر څیز کې د دنیا په معاملاتو کې چا سره چې دی ښېګړه کې دومره مه کوه چې خپل بال بچ. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي له خواله راغی نو هغه سخت بیمار و، هغه دا اراده وه چې زه وفات کېږم، هغه داسې خیال و چې مطلب دې بیماریان نه کېږم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي، غالبا د بخاري او د مسلم شریف حدیث دی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ما ته دغه وکړئ نو زه به دا مال چې دی 2 حصې به زه خیرات کړم، یوه لور مې ده په وراثت کې، بل څوک نشته، او هغې له دا 1 حصه کافي ده، زما مال ډېر زیات دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته نه
بیا ورته سیب وای نمبت الشطر حدیث کې راځي نمبت هرات کوم ورته نه بیا ورته وای درېمې سبا دا کوم نو حدیث کې غالبا الفاظ راځي والثلث او وثلث الكثير یو کې دا سره جو بلم څنګه الفاظ بل حدیث کې راځي چې ثلث هم ډیر زیات دی دا درېمې سم زیات دی خدا چې تو ورکه هم دا درېمې سم ورکا نو بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای و استاد بارا چې ته د خپل وارثان پرې د په داسې حالت کې چې غیبل تلاس نسی عائلو کا چې بل تلاس نسی ستاغه خاندان وغیرہ دا دینه غوړه دار چې د په داسې حالت کې پرې دی چې دا مالدار وي چې دا سویه مالدار وي دی خو توجه ساته چې دا سویه مالدار وي په داسې حالت کې بیا ورته وای چې ګوره د صدقې لاره مرتخي ناشنا رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته ناشنا اره طریقه خي ورته چې ګوره د نیکي لارې بند نه دي د نیکی تر دې پورې نیکی دا چې فی امراتک چې ته د خپل خزل په خله کې نوړې ورکې او تا د ثواب اراده کړی دم ستاره لپاره صدقه فی امراتک نو خبره داسې ده چې اعتدال پکاري د کشان په اخلاقو کې مونږ ځنې وخت دومره خواږه شو چې هغه هر سره نه لړ شي حدیث کې راځي وي ما چا سره دومره محبت کوه چې د هغه بد ارس چې سبا ته د هغه سره ساداسې معامله راشي لکه حدیث کې راځي چې څوک بای بد کوي خراب د دین خلاف راځي ته هغه سره بغض وساته سبا ته هغه سره بیا بغض نشي کولی او دومره چا سره بغض مکو دشمنی مکو چې سبا ستاره هغه سره روغ راشي چې تا دا خبره بیا ودرېږي چې دا کیسې ونه دونه بغض نو اعتدال د دې وجه نور الانوار والا چې د اسلام تعریف هم کوي نو په سر کې وي چې دا داسې دین دی چې دا څه شی دی دا چې دی نو د افراط او د تفریط نه پاک او اعتدال والا دین دی پارس اسراف هم پکې نشته تبذیر هم پکې نشته او کموال هم په اوبو کې نشته نو په منځ کې خبر دکه شان چې دی حدیث قرآن کې الله رب العزت چې دی امت ته نو امه وسطه درمیانه امت غوره امت دکه شان قرآن کې راغلی دی چې په ټول غوره مونږ باره کې راځي نو هغه باره کې راځي چې الصلاه الوسطى درمیانه نو دې سيزونو کې لږ دغه پکار دی اعتدال پکار دی نو دا درمیانه ورور ورته یعنی دا منظمي دی ورته وي چې ګوره دا سم کې د پلار په وصیت عملو کې او د خپل په حق مزایا کوي نو ورته وي چې زړه تم زنګ د پلار پشان تم زنګ د پلار پشان نو دا بل از مونږ یو ځای کې ولاړو دا ډېر غټ مردان پس د غټ دکان مشهور بلکې غیر چا پیر ډېر زینو کې هغه کې ولاړو سودام راوسره نای ته یو کس راغی هغه کس مې سودا غشتنه بیا ته چې پلار د خو بیا هم خدیدار باندې خوري هغه را باندې خوري هغه مشر بابا ورته ته مشر باندې هغه ورته وی د ما پلار وی بابا خو بس صرف زمون تاوان ته خې بل څه خونه وی بابا صرف زمون تاوان ته خیر بیا هغه بابا راغی زلا ولاړ ما دکان کې هغه بابا سره زنانم شاته رااله هغه زوی غالبا ورته څه کې زنانه ته وساله نور د سودا ورکنه ورته نو وی دا چیټه روړ و د دوايي دا دوايي مې پکا دوی دوايي نه هغه ورته غالبا یا زکات ورته یا 400 ورته د ورته وی نشته وی بابا ځان سره راوست مې دراته چې راشه ځل دوايي نه نو ستاغه د پردا کار خخ کا د خو بچو ته بس پد خارې ده نو د دې وجه د مرته دا وي خیر بیا چې کله دی دا اراده وکړه بس هغه مجبوره کړي دوه هغه یوازې ورته وی چې دی پیرابه په تیاره کې پټی ته ځو او باغ ته بالکل په پټه وځو چې څوک موازه مونري په مزه او چې دا غریبانان خبرې کې چې مونږ نه خبر کړي څوک به خبرې چې دی خبرې کې مونږ به میوره شو کولی بس دی به څنګه غواړي نه دی خیر د ساره اوس دی پټ په پټه چې دی په تیاره کې راووتل پټ یو فتانا دو یو بل ته आवाजونه کول نو دا الله رب العزت دی ته اوس پته نه و د شپې په الله تیز سیده راوسته یو مفسر خدا سي لیکلي چې غلان پراله په خمې وې ته ټوله غونډه کړو لاړه کیسه ختم خو عام مفسرین دا لیکلي چې د شپې په تیز سیده راغله او اور ور سره ملګرو او دغه باغ ټول داسې اوسېدو د کې براشي چې د وګرځي د پشان د ایری یا د لوکړی شوی علماء ترجمه کوي تفسیر ولا کرماد الاسود وي پشان د تور ایری وګرځي دغه باغ چې د ساره رال نو دومره په باغ کې سنو چې دی ورته وکتن دی یو بل توی دا پتیاره کې راغلی د لار رانه جوړ خطا شوی د بل چا باغ ته راغلی الله داسې ګرځو الله تاسو ګرځو د سکندونو حساب
ته به پوه هم نه چې د عذاب به در الله هم دې وساتي الله پکړ خو ډېر سخت نو بیا وی چې نه ارسه خو صحیح دی مکه باغ دی بیا ورته هغه درمیانه منځمیر وروي چې ما درته نه وی چې د خدای پاک تسبیح بیان کړي ما درته نه ویل لولا تسبحون نو یو خو ته دا خبره معلومه شوه چې کله ته د نیکۍ دعوت چاله ورکړې هغه ستا ونه منله نو تور سره په ګناه کې بیا شرکت مه کوه ګوره تور سره په ګناه کې شرکت وکړه روان شو ورسره ګناه وایه ظاهرا یا نه وه خو په هغه بد کار کې ورسره راروان شو نو د دې سم ورسره خدای له وکړه خو بل د ده بیا هم صفت بیانې دعوت یې ورکړ صفت یې بیانې ورته چې ما ورته نه وي چې د خدای تسبیح نو یو بل یې بیا ملامته کول بیا یې د خدای پاک نه سوالونه په سچ یې توبه وباسله نو چې توبه وباسله نو د دې د پلار د وجې حدیث کې راځي د عبدالله ابن عمر صاحب نه روایت دی چې د پلار د هغه خوالي د وجې هغه د ټول عمر یعنی د پلار هغه نیکي د بچو ته منتقل کېږي حدیث نه ثابت یا د حضرت علیه السلام واقعه تېره شوې ده چې هغه دیواله روح په وی چې دی په وم پوش کې یو کس دی نو هغه نیک تیر شي نو د پلار د وجې د دې هغه دعا بیا قبول شو او دی په سچه توبه مباسله نو الله رب العزت د دې نه بیا بهترین باغ ورکړ ولیکن دغه ټیم کې دغه باغ دا تباہ و برباد شو نو اهل مکه ته الله رب العزت وایي چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ای زاغ درین باغ تو تماشا چمی کنی گل رفت غنچه رفت تو تنها چمی کنی ای کارغوی ته په دې باغ کې سکه ګلم تلاړ د ګلو غنچیم تلاړې ته تنها په دې باغ کې سکه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال په شان د ګل دی په ده باندې دا دنیا ودانه ده دا باغ په ودان دی دا دین ودان دی ستاسو مذهبونه زاړه که تاسو څوک کم منې هغه هم چې جندي ساتل غواړي نو اسلام به قبلې هغه به اسلام به قبلې نو که چېرته تاسو د ده ونه منې نو داسې عذاب به در باندې راولم چې څنګه مې پایږي په دغه باغ په دنیا کې راوستو او د آخرت عذاب د دې نه سخت دی الله هم دې بچ کړي نو دا موږ ته یو دعوت دی چې موږ سوچ وکړو چې زموږ مال زموږ حال دا په څه حسابېږي زه چې دې خپل بال بچو هغه ته هغه خو دا پلار ورته وصیت وکړو موږ بچو ته څه وصیت کوو چې بچي پلانکي ځای کې مې ګوره ده سره لانجه ده ګوره چې پرې نه دی پلانکي ځای کې داره د نیکۍ څومره ورته ښایي څومره په نیکۍ کې لږ سوچ پکار دی الله دې الله توفیق راکړي الله وی انا بلوناهم یقینا من ازمیخ کو په دی اهل مکه باندې یو معنی دار راځي کما بلونا لګ څنګه چې من ازمیخ کړو اصحاب الجنه په صاحبانو د باغ باندې یا انا بلوناهم یقینا من ازمیخ تو کو په دی اهل مکه کما بلونا لګ څنګه چې ازمیخ کړو نو اهل مکه مطلب دا په دغه کسانو باندې چې مال او بچیم ورکړو څنګه چې هغه باغ والے ورکړو نو غیل ته چې دی هغه کیسه د غریبانو نه خو دي خوشوان الله بیا عذاب را وسو د کشان په د باندې په بدر کې دی راټینګ کړی شو از اقسمو په هغه وخت کې چې دی قسمونه خوړل لا یسرمنها چې خامخا بری بو دغه باغ لرا لوکو به دغه باغ لرا سواد را میم دا څه شی دا ماده د دې معنی د کټ کول دا یو ډېر لوی شیخ تیر شوی دی اگر چې زمونږ د نور ملګرو سره ټچو خو ډېر زیات قابل و الله ډېر قابلیت ورکړو ګل حبیب سوارم عربو مدینه یونیورسټۍ کې سبقونه ویل ناشنا کې د غیر ډېر زیات قابل نو هغه چې دی دا نوم خپل اثر لري نو هغه دا سوارم چې دی کټ کړی شوي ته وایي چې لاس خپې کټ نو په هغه باندې دا ځان له یو لقب یې داسې حادثه پرې راغله چې بس دا لاسونه بیا داسې پاتې شوي دکه شان سجدې هم بیا سمه نه شوه لګولې او د خپې غالبا چې دې سجدینو کې کټ شوي لاندې وغیره ګرځېدې مرځېدو هر څه نه بس وتې و بس دکه شان به پاتې و هغې به صرف درس کوي راوستل نو ډاکټر سراج الاسلام حنیف صاحب وایي چې ما ورته وایي چې ظالمه تا خو احادیث ویلي دي ته خو په هر څه پوهې چې د نوم خپل اثر نو تا ته چا هم نه اگر چې دا سوارم مختلفې معنی راځي خو یو محدث هم درته نه وي استاد هم درته نه وي چې دا سارم لقب د ځان نه لري نو بس بیا دغه نو د نوم اثر وي خو په چا باندې یو اړخ راښکاره شي او په چا بل اړخ نو د دې وجې چې نوم ایږدي نو په ابتدا کې احتیاط وکړه اوس خو پته نه لګي خلکو د ډرامو نومونه زورونه ورکوي نو مخکې تقریبا پاکستانی اوس ترکي والے له خیره راغلي خدای دې دغه آباد لري فطوافه از اقسمو زکا چې دی قسمونه خوړل یسرمنها
نوم به مخکې کې تپوس پېستانه رستو کوي لا یسرمنها چې خامخا به کټ کو دغې لره تاکید دی پکې مصبحین په وحده سبا کې ولا یستثنون او استثناء یې ونه کړله استثناء دلته به معنی ده انشاءالله د عام مفسرینو لیکلي چې دا وایي چې خامخا به په سهار کې د باغ کټ کو خو دا یې ونه وي چې انشاءالله سبا به کټ کو څه یې ونه وي انشاءالله یې ونه وي نو بس بیا خو دغه خبره ده وایي هغه مشهوره د عوامو کې ویا یو کس وی چې سبا به می خالم وی ښځې ورته وی چې سړی انشاءالله وایه هغه دی چې پیسې ورسره جیب کې بیا به انشاءالله ته ساجت دی خو لړ به شمه او میخه به والم بس سمه کیسه ده که نه هغه ورته چې ښه دی چې تللی دی نو بس هلته بېچرته هغه کس پېښ شوي هغه ته جیب والی دی چې جیب ته والی دی چې څنګه راغلی دی نو ښځې ته یې ورډبولې ایوه درالم وی ښځې انشاءالله ورکولو که هغه چې څنګه ورته بس دا انشاءالله کیسه دی ته رسولې ده نو خبره داسې ده چې دی دا ونه وي یا ولا یستثنون استثناء یې ونه کړه نو د پنجپیر والا نه علامه نیلوي رحمه الله وایي چې د دې نه مراد چې د کلمه د توحید ده چې د دوو ورونو پکې کلمه د توحید نه وي د لا اله الا الله او بله او نور علما دا معنی کوي چې ولا یستثنون د غریبانانو مال ته مستثنا نه کوي ته بیل نه کو خو ډیره معنی ته هم ان شاء الله کوي یا د مال والا چریوته کې ولا یستثنون ان شاء الله یونو فطاف علیها بس وګرځي د پدی باندې طائفون یو طائفه بس وګرځي د پدی باندې یو طائفه من ربک استاد رب د جانب نه نو طائفه علامه قرطبی رحمه الله فرمای لا یکون الا باللیل وی هر هغه سیسته وی عام طور د عذاب د لپاره استعمالیږي وی هر هغه سیسته وی چې د شپې راځي د شپې د ورځې هغې ته نشي ویلی بس وګرځېدو اب علیها په دغه باغ باندې اوس دې خو دلته دا منصوبه جوړه کړه خو په هغې وګرځېد یو طائفه من ربک د عذاب طائفه د رب د جانب نه ستا وهم نایمون او داسې حال کې چې دوی وده ودي ته خو پته هم نه وه فاصبحت نو بس وګرځېده دغه باغ کالصریم کالرماد الاسود په شان د هغه تورې ایرې یا په شان د لوکړې شوي خو دلته ته سوریم ویلی شي اصل کې په شان د هغه تورې ایرې اوس وځولی شو فتنادون نو نادایونه اید یو بل ته اوازونه کول فتنادونو یو بل ته غلی غلی اوازونه کول مصبحین په وخت سبا کې داسې کې لاړیانو اني غدو علی حرسکم سوي اني غدو زر زر راشه په سبا کې زر زر را پاسه زر راشه علی حرسکم پس باندې په خپل پټي باندې زر تیزوالیو کې علی حرسکم په پټي خپل باندې کنتم صارمین که چرته تاسو دغه لو کوونکې کداغه لوکون کې دغه پسړه دی باغ ته زر زر راشي فانطلقوا بس دی روان شو دوی پټ روان شو دوی روان شو دی دا پټ په مزه مزه غلی غلی وهم یتخافتون او دی پټ پټ خبرې کولې پته ورته نه وکنه الله يدخلنها الله يدخلنها چې نه به داخليږي نه چې نه به خامخا به نه داخليږي اليوم نن ورځ علیکم پتا سو باندې مسکین غریب الګ یو بل ته وی غلی غلی روانو یا لکه په تیاره کې خو روانو او دا میوې ضرور شو کوي چې خامخا در باندې ګورې نن غریب ورو داخل نشي د ظالم دی را نشي نو الله سوي وغدوا على حرد او دوی په وختي سحر کې راغلل على حرد ډیر په اهتمام سره قادرین چې سوچ برلاسیو دی دا ګمان کو چې بس من برلاسیو من چتیو دا زمون په قدرت کې داسي وغدوا دی په وخت سحر کې راغلل على حردین چې ورغوټه شو په دی باغ باندې هر دین اصل معنا هو لکه مو پښتانه به اوسې ورغوټه شو دغه معنی راځي نو ډیر په اهتمام سره قادرین په داسې حال کې چې دی سوي دی چې من قدرت لرو په دی باندې چې برلاسیو فلما راوها نو بس هر کله چې دی ولیدو سلرا دغه باغ لرا قالون وی ویل انا لضالون یقینا من لار خطا کړی دا من نه جوړ لار خطا شوی دا خدا زمون باغ نه دی نو بل نحنو بیاوی نه بلکې منګه محروم کړی شویو بلکې من سکړی شویو محروم کړی شویو الله هم دې وساتي قال اول اوسطهم اغه درمیانه د دیو الم اقل لكم آیا ما نو ویل تاسو ته لولا تسبحون چې تاسو ولی تسبیح نه بیانوي ما درته نو ویلي چې ولی تسبیح نه بیانوي قالو نو دی ویل سبحان ربنا نو چې کوم زړه بیل تا ادبی کا کانو
قالو دوی سبحان ربنا پاکی در رب زمنگ لرا انا کننا چه یقینا منگو ظالمین د ظلم کون کنا زیاتیم کړی په ځان باندې په غریبانانو باندې فاقبل بعضهم نو اگرزید بعضهم بس اگرزید بعض د دیو علی بعض په بعضو باندې یو بل ته مخامخ شو یو بل باندې اگرزید را یو بل پسې راتو شو یا تلاومون تلاوم یتا چې یو بل ملامت کول یو بل ملامت کول یو ته چې مړه خو تا راته چې غریبانان دي ناراضي او بل ورته چې مړه ته ما خدا نو ویل ته نو دا یو بل په دې خبرو کې اوس ملامت کول قالو دیول یا ویلنا اے افسوس منگلارا انا کننا چی یقینا وو منگ طاغین د سرکشونا اللہ ہم دے بچ کی عسا قریب دا ربنا چی رب زمنگا ایوب دلنا بدل کی منگلارا خیرن غورا منها د دی باغنا توبه وباسره او بیا وی چې امید مشته ان شاء الله پس چې هم توبه استره چې الله رب العزت به منگلارا د دینه بهترین بدل راکی ان یقینا منگا الی ربنا دخل رب طرف تراغبون رجوع کون کیو کذالک العذاب دک شان دی عذاب یعنی عذاب د دنیا خان الله هم دې بچ کی د دوړو عذابونه کذالک العذاب دک شان دی عذاب د دنیا ولا عذاب الاخرت او عذاب د اخرت اکبر ډیر لوی دی الله هم دې بچ کی په خپل فضل سره لو کانوا یعلمون که چرته دوی پویږي الله رب العزت موږ په خپل فضل بچ کی